نو احمد حضرت احمد حرب رحمت الله علیه په محله کې یو آتش پرست دی نوم بهرام دی. بهرام دا بهرام دولتمند و د تجارت د پاره به مال بهر لیږو، مال بهر لیږو، په لارې کې هغه مال وشو کولی شو، بلې پیرال المال لوټاو کو. دی حضرت احمد حرب رحمت الله علیه د کلي خلکو ته ووایي مشرانو خاورې واغوستې، خاورې و سر یې وایي زه خو څه یمه که نه. هغه مشران د پوه خلکو، بې تعلیم او خیار او دانا خلکو. احمد حرب رحمت الله علیه قوم ته ووایي د دې بهرام آتش پرست چې ورته عبادت کوي او ورته سجده لګوي، یو تکلیف پرې راغی، مال یې وشو کولی شو، لوټاو شو. همدردۍ په بنیاد باندې کوڅې ته ورشو. ټول خلک راپاڅېده، هغه ته یو سړی ورغی، وی حضرت احمد حرب رحمت الله علیه را روان دی ستا کوڅې ته. اظهار همدردۍ لپاره هغه ورته مخې ته استقبال کې راووته، عزت و احترام سره یې کېنو، بېدقه رالو او خبر شو چې ستا مال ډاکوانو شکولی دی، نو خو نور څه نه شو کولی، خو بس صرف اظهار همدردۍ له تاله رالو، اظهار افسوس ته. او ورته بلکل ټیک دی، خو اوس هم د الله درې شکره په ما دي. هغه آتش پرست وي، آتش پرست وایي څه وایي جو دا چې زما مالی شکولی دی، الحمدلله ما د چا په مال ډاکه نه ده اچولی، نو شکر ادا کوم. دویمه نیم مال یې وړی دی او نیم ته پاتې دی. او دریم وایي زما په ایمان او په عقیده ډاکه نه ده اچولی، ایمان او عقیده مې را سره ده. آتش پرست وایي. احمد حرب رحمت الله علیه ورته فرمایي د دې اور د عبادت څه د څه دپاره کې؟ وی عبادت یې ځکه کوم چې په آخرت کې مې دا اور ونه سوځوي. وی دا خو ډېره د بېوقوفتیا خبره ده. وی دې اور ته اوس لاس ورزن نه کړه چې دې سوځوي یې که نه، چې کله دلته دې سوځوي هلته به دې سوځوي چې دلته ورته مته ټیک کړې. دویمه چې دا اور خو یو حقیر او معمولي شی دی، یو معصوم له اوبه ورکړې ګیلاس دی، آب یې پرې واچي اور به مړي، د یو معصوم په مقابلې نه دی. په میدان محشر کې به تا د رب العالمین نه څنګه خلاصوي؟ دویمه وی دا اور دا جاهل دی، جاهل او جاهل الہ و معبود نشي ګرځېدی، الہ عالم الغیب و شهادت هاتي. وی دا جاهل دی، وی ده ته مشک او عنبر او صفیا کې ورواچو دواړه سوځوي. دا نه وایي چې دا مشک او عنبر دي دا نه سوځومه. دا بهرام آتش پرست حضرت احمد حرب رحمت الله علیه ته فرمایي او څلور تپوسه درنه کوم د دې موقعې مناسبت سره دي. وی یو تپوس دا چې دې خدای پیدا کولو سله دې کې څه ضرورت و چې مونږ خدای پیدا کړو؟ او دویم تپوس دا کوم چې دا رزق او ډوډۍ سله راکوي دې ته څه ضرورت و؟ او دریم تپوس ته کوي دا مړکۍ مو سله دا وجني سله او د مر نه پس بیا مونږ له دا ژوند سله راکوي دې ته څه ضرورت دی؟ علماء الله ورته یو لوی بصیرت ورکړي. وی سن لو وی پیدا د دې لپاره کړي چې تاسو ذهن او عقیده جوړ شي چې خالق می الله دی، خالق می الله دی.
دا ور می خالق نه دی نو لایق د عبادت نه دی. خالق می الله دې سي پیدا کړی ما دوی مطاله ډوډۍ درکوي تا ته ښایي چې رازق دې زی مرزو. حضرت شیخ د شاه منصور به فرمایلي وی جس کا کائے اس کا گائے چې د چا خوري د هغه سندره به وایي. نو تا ته ښایي چې خالق دې زی مرزو دا ور نه دی او دا وجنې دې ځکه چې تا ته ښایي چې سم روان یا زما صفت او زما اسم صفتی قهار دې قهار دا د خپل قهاریت مظاهره کوي چې زما طاقت داسې دی چې بغاوت کې سرکونه به درله یو کوم او طاقت نیسه چې تا پرېږدي په تنانا کې ورته ووروله چې سم شه کنی په کونه به دې ډنډه ومنډي بې وجني ځکه چې صفت د قهاریت ستا په دل و دماغ کې راشي او بیا دې ځکه ژوندی کوي چې ستا دل و دماغ کې دا خبره راشي چې زما الله په هر څه باندې قادر دی علی کل شیء قدیر ذات دی. د بهرام ذهن جوړ کړ. بهرام ورته یو خبره کومه ته د خدای عبادت کوې زه د اور عبادت کومه ته وې اور ته لاس دننه که چې دې سوځي یا که نه نو ته د خدای د زورور خدای عبادت کوې دا اور کمزوری دی نو ته ورته دا لاس را دننه که چې تا سوځي که نه بلکل لاس یې ورته ښکته ورکړ اور اثر ونه کړ. چې اور اثر ونه کړ وی څه د خیال دی حضرت حرب ورته وی حضرت احمد حرب رحمت الله علیه چې کوم اور په دنیا کې په ما باندې اثر نه کوي نو یې قربان د هغه ربا چې د آخرت اور په ما باندې اثر نه کوي. دلته ذهن کې انقلاب راغی چې دا نقشې ولیدله وی دا لاس لږ دې خوا که ستا په لاس کې لاس ما ته کلمه ووایه دې مرګ کې